بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، زما عزتمندو مسلمانانو کشرانو مشرانو رونو، زمون موضوع شروع و جنت ته داخلېدو اسباب، یعنې هغه عمل چې انسان په جنت ته داخلېږي. په سنن ابن ماجه کې حدیث دی، عبدالله بن سلام رضی الله عنه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل اے خلقو سلام خوروي، طعام ورکوي، خپل ولی پالئ، او په داسې وخت کې د شپې مونځ کوئ چې عام خلک غودئ، نو تاسو به جنت ته په سلامتیا سره داخل شئ. ډېر ناشنا حدیث دی. په دې حدیث کې نبی رسول الله وسلم د جنت داخلېدو څلور اسباب ذکر کړي. یو سبب د جنت داخلېدو هغه دا دی عفش والسلام، سلام خورول، که پیژنې او که نه یې پیژنې. اوس زموږ عام روټین دا جوړ شوی دی چې کم خلک پیژنو هغه باندې سلام کوو، چې کم نه پیژنو هغه ته سلام نه کوو. دا د قیامت په علاماتو کې هم راځي. نبي علیه السلام فرمایي چې داسې وخت به راشي چې خلک به هغه خلکو ته سلام کوي چې کم پیژني، او چې کم نه پیژني هغه ته به سلام نه کوي. نبی علیہ السلام فرمایي که جنت ته داخلېدل غواړې په سلامتیا سره، نو سلام خور کا، سلام پیژنې که نه پیژنې سلام عام کا. دویمه خبره نبی علیہ السلام دا کړې د طعام ورکوه. درېیمه خپل ولی پالئ، خپل ولی چېرته مه پرې کوئ. او څلورمه خبره داسې ده، نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې په داسې وخت کې د شپې مونځ کوئ چې عام خلک ودی، یعنې تهجد مونځ یادی، چې ټول خلک ودی او ته یوازې رب العالمین ته ولاړ یې د شپې. ډېر عجیبه او ډېر ناشنا مقام یې دغه وخت کې. نبی علیه السلام فرمایي نو تاسو به جنت ته په سلامتیا سره داخل شئ. دغه امام حاکم رحمه الله روایت نقل کړی، پای کې شپږ خویونه راغلي دي چې دا شپږ عمل چې کله په یو انسان کې راشي نو په هغې سره انسان جنت ته داخلېږي. انس رضی الله عنه فرمایي نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل وایي شپږ خبرې زما قبوله کړي زه به ستاسو دپاره جنت قبول کړم. صحابه کرامو عرض وکړو د الله رسول هغه کمې خبرې دي؟ نبی علیه الصلاة والسلام فرمایل وایي کله چې په تاسو کې چا خبرې کولې نو دروغ دې نه وایي. که نه سبا سوچ وکړو دا دروغ زموږ یو پیشه ګرځېدلې ده. د دې دروغو په وجه باندې انسان جهنم ته داخلېږي، د انسان د جهنم کندې ته غورځوي، او چې دروغ دې پرېښودل نو جنت ته به داخل شي. نبی علیه السلام په دې حدیث کې فرمایي چا چې زما شپږ خبرې قبول کړي نو زه به ستاسو دپاره جنت قبول کړم. نو یو خبرې دا وکړه چې دروغ به نه وي. او دویمه خبره دا کله چې چا سره دې وعده وکړي نو وعده خلافي دې نه کوي، یعنې واده به سر ته رسې، واده به پوره کړي، په هغې کې به خلاف ورزي نه کړي. درېیمه خبره نبي علیه الصلاة والسلام دا کړې وایي کله چې سره امانت کېښودی شي نو په هغې کې خیانت مه کوه. او څلورمه خبره نبي علیه السلام فرمایي خپل نظرونه ښکته ساتئ. لکه په قرآن کریم کې الله سبحانه وتعالی مؤمنانو زنانو ته مؤمنانو څلور ته ویلي دي. الله سبحانه وتعالی مؤمنانو څلور ته وایي تاسو خپل نظرونه ښکته ساتئ او د خپل عورت حفاظت کوئ. او مؤمنانو زنانو ته وایي تاسو خپل نظرونه ښکته ساتئ او د خپل عورت حفاظت کوئ. بل خبره په دې حدیث کې نبی علیه السلام دا کړې ده وایي لاسونه بندوئ. لاسونه بندول دا چې په دې ستا لاس باندې چا باندې ظلم ونه شي، مسلمان ته به ضرر ونه رسېږي، یو مسلمان ته به تکلیف ونه رسې،
ان خپل لاس د ظلم نه بن ساته. او اخیری خبره نبی علیہ السلام په حدیث کې دا کړی د خپل عورتونو حفاظت کوئ، د خپل عورت حفاظت کوه. یو بل ډیر ناشنا حدیث دی، امام ترمذی رحمه الله نقل کړی دی. معاذ بن جبل رضی الله عنه فرمایي وزه د نبی صلی الله علیه وسلم سره په یو سفر کې وم، یو ورځ زه هغوی ته ډېر نږدې شوم او موږ روان یو په لاره باندې. نو معرض و د الله رسوله ما ته څه داسې عمل وښه چې ما جنت ته بوځي، یعنې داسې عمل راته وښه چې ما جنت ته بوځي او د جهنم د اور نه پرې محفوظ کې شم، چې د هغې نه پرې بچ شم. نبی صلی الله علیه وسلم مو فرمایل وی حقیقت دا دی چې تا یو ډېر لوی څیز تپوس وکړو، خو بچا چې رب العالمین آسان کړي نو هغه دپاره آسان هم دی. بیا وفرمیل د الله رب العالمین بندګي کوه، هغه سره څوک مه شریک کوه، د لمونځ پابندۍ سره ادا کوه، زکات ورکوه، د رمضان روژې نیسه او د خانهکعبې حج کوه. نو الله سبحانه وتعالی به تا جنت ته داخل کو، د جهنم د اور نه به دې محفوظ کړي. دې نه پس بیا وفرمیل ای معاذ آیا ته د خیر او د نیکۍ دروازه ونه ښیم؟ نو واوره وی روژې او داسې ډاله چې ګناه نه سړی بچ کوي او د دوزخ د اور نه محفوظ کوي، او د الله رب العالمین په لارې کې خرج کول وی ګناه داسې رجي لکه څنګه چې اوبه اور وژني، داسې دا ګناه ختموي. چې کله سړی د الله رب العالمین په لارې کې خرچ وکړي، نبی علیہ السلام فرمایي چې د دې په وجه باندې دا ګناه داسې ختمه شي لکه سړی چې په اور باندې اوبه واړوي. الله سبحانه وتعالى دې موږ تاسو په دې باندې کول توفیق راکړي. وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد وعلى آله وصحبه اجمعین.